مولانا یاد صاحب علماء کرام جمع کړي دي دلته تاسو ته ډېر ښه محفل او مجلس جوړ کړی دی الله رب ذوالجلال دی د هغوی دغه حجره خیرونو برکتونو والا وګرځي او یقینا هغوی خو انسانیت ته خیر رسولو کار کوي دلته خلک راځي چې هغه ډاکټرانو نه مایوسه شي دلته خلک راځي چې هغه حکیمانو نه مایوسه شي دلته په قدم کې ورته الله رب ذوالجلال شفا واچوي بلکې د هغه لپاره دومره کافي ده چې زموږ د شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمتین جوالي صاحب دعوت برکات ملالیه هغوی دلته دغه حجرې ته راځي د هغوی خواله علماء کرام ورته راځي یقینا د هغوی لپاره د دې نه بل لوی خبره نشته د معاشره کې محترمو یو دا دلته دوه قسمه سوچ والا فکر والا خلک موجود دي یو خلک هغه دي په دین کې ثابت شوي امور یې د هغې نه انکار کوي بل خلک هغه دي چې یو څیز په دین کې نه وي دا په دین کې ورته کوي مونږ د دواړو خلاف یو زموږ تعلق علماء دیوبند سره دی مونږ اعتدال والا خلک یو مونږ د افراط تفریط د پاک دین هغه پاک منهج لرو د اعتدال تفریط د افراط تفریط نه د کمي زیاتي نه پاک منهج لرو پاک لار لرو هغه د علماء دیوبند لار ده الحمدلله په هغه باندې مونږ کاروبار کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درود کړی دی د صحابه کرامو کړی دی تر دومره پورې روایات کې راځي یو صحابي هغه په کاغذ باندې هغه دعاګانې لیکلې دي تعویض یې جوړ کړی دی خپل بچي ته ورسولی دی ابو داود شریف کې دا روایت شته دی بلکې تېر کال کله چې د مسایل ډېر راوچت شولو یو طرف ته څه عابدانو بل طرف ته هغسې نیوزونه والو ما هغه باندې روایت ترجمه کول تقریبا د دم درود او دغسې د تعویض په باره کې 19 روایات ما ترجمه کړي دي ما سره په کاغذ باندې لیکن په دغه کې زموږ علما تفصیل کوي بعضې خلک هغه د سحر کوي جادو کوي دغسې خلک د خو کفر د سحر جادو کوړي یو بل انسان ته نقصان ورسوي لیکن دم درود چې هغه په قرآن آیتونه یا احادیث مبارکو کې کوم دعاګانې راغلي دي یا بعضې دغسې دعاګانې چې د هغې الفاظ معلوم دي د غیر الله نه پکې مدد غوښتل نشته دی غیر الله ته پکې غیبانه اوازونه نشته دی غیر الله د مافوق الاسباب مدد غوښتل پکې نشته دی په هغې سره دم هم جایز دی هغه په تعویض کې لیکل غاړې ته اچول هم جایز دی لیکن هغه دعاګانې یا هغه منترونه چې په هغې د غیر الله نه مدد غوښتل دي یا په هغې الفاظو معنا نه د معلومه داسې موهوم الفاظ دي پکې نو په هغې سره بیا دم درول جایز نه دی ما ورته تا په خپله وویله چې د دم مثال د دعا دی تا د قرآن آیات ووایو یو حدیث کې دعا ورته هغه دې وویله یا نور زموږ د اکابرو مجرباتو هغه دې وویله په هغې د یو څوک دم کړو په هغې د یو چا د تعویض وکړو ته ویل دی په خپله باندې ځان ته ویلې کوي نو دا سوال خو ورته په ده باندې نه کوي دا خو د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وکړي د الله پیغمبر ته خلک راغلي دي هغه دم کړي دي ته به سوال سبا هلته کوې د الله پیغمبر ته چې راځل هغه دم کوله په خپله باندې ځان ولې دم کوي بیا دا سوال خو ورته هلته کوې فرانکي صحابي چې کس دمول هغه کس په خپله باندې ولې نه دمول دا خو د صحابه کرامو ده دغسې د تابعینو ده دغسې د تبع تابعینو ده تر دې وخته پورې زموږ اکابرو کې دا خبره راچلېدلې ده ستا دا قسمه سوالات خو هغه د حدیثو نه انکار باندې موجود دي د دې وجې زموږ هغه علما چې هغه دم درود کوي هغه قرآن او سنت په رڼا کې کوي هلته دغسې شرکي اعمال نشته دی هلته دغسې بدعات نشته دی هلته دغسې شریعت خلاف هغه کارونه نشته دی یقین وکړه موږ د هغې تایید هم کوو موږ د هغې بلګارتیان کوو بلکې هغه ښه خلک د خیر الناس ویلفع الناس نور خلکو ته خیر ورسوي نور خلکو لپاره هغه د خیر ذریعه ګرځېږي دغه خلکو غوره خلک دي نو که ته وې د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې یو عیسایي حکیم و نبي علیه السلام به صحابه کرامو لېږل د جسماني علاج لپاره بیا خو د الله د پیغمبر په خپله باندې دعاګانې ښودلې دي د الله پیغمبر په زمانه کې صحابه کرامو دم درود کړی دی بیا به د هغې سره څه کوې بلکې ابو داود شریف کې حدیث دی یو صحابي یو څوک دم کو جهادي سفر باندې و هلته یو چا نه مسعود مطالبه وکړه او دوی ورکړلو د شپې دغسې کې شپه ده هغه سردار مار یې رړم وچېچو دی صحابي هغه چې ځان نه مایوسه شو د کسان یو صحابي ورته ورغلی هغه دم کو الله تعالی ټینګ کو دا صحابي بیا په خپله باندې چې کله د الله د پیغمبر خواته راغی نیم کنډک بیزې ګړي دي هغه څه ډېر شی په سعودو باندې الله پیغمبر ته راغی تپوس یې ورنه د مسلې کوو ما خو بلکې ته کړی دی الله پیغمبر ما نه دومره ګړي بیزې رسوي لکه نن سبا وکړي چې دی اوس بلکې پنځه شپږ روپۍ ورته واخلي الله پیغمبر د جایزې کې جایز دی رسول الله صلی الله
وسلم ورته جواب په عجیبه انداز سره ورکړو ورته ویل زما پکې هیڅ وکړه راګړو یعنی مطلب دا د الله پیغمبر حرام مشهور څیزونه یې استعمالوو چې کله وایي زما هیڅ وکړه دې مطلب دا دی دا اساس پاک دی او دومره پاک دی چې د الله پیغمبر خپل استعمال هغې زموږ نه کابلو کې ډېر شوي مولانا موسی خان روحاني صاحب پیغمبر ډېر لوی عابد و او کله چې وفات شو د قبر د خاورو نه خوشبويي تلله هغه خو په معمول ډول ډېر علمي کتابونه یې لیکلي یو څوک به ورته راغی لوی لوی خلک شیطان به ورته راغله هغه به ورته تعویض وکړو یا اعدام وکړو هغه به د ځان سره دوه درې کروړو روپو ګاډی راوست ورته بل چابي پرېږده او تعویضونه درته وکړو داسې زموږ نو بهرحال د شریعت په حدودو کې چې دلته کوم ډول درود دی هغې موږ قایل یو زموږ د کابل ورباندې کتابونه لیکلي دي او هغه د قرآن سنت په دلایلو سره ثابت دي کوم چې په معاشره کې هغه خلک دي چې هغه سحر جادو تعویض هغه کړي دي په معاشره کې دغسې قسم دی هغه خلکو عقیدې نظریې بربادوي په معاشره کې دغسې قسم خلک دي چې هغه قرآن هغه مالونه په غلط دي طریقې سره لوټي هغه غلط دي موږ د هغې مخالفت کوو او د انتظامي مطالبه هم کوو چې دغسې خلکو دغسې ناسور خاتمه وکړي باقي دغسې خلک حضرت مولانا حیات صاحب ویډیو په ذریعې سره موږ او تاسو یې ګورلو ډېر خلک ورته راځي هغوی دم کې الله تعالی ورته شفا ورکړي اوس ما دا زړه صاحب خبره جوړه د هغوی بچی ورته راځي علاج لپاره ډېر خلک ورته راځي هغه دم کې الله تعالی ورته شفا ورکړي الله تعالی دې ورته مزید دغسې شفا ورته وګرځي چې دلته څوک راځي او هغه ته شفا بغیر د دم نه ملاویږي الله رب العزت جلال دې د هغوی دغه سلسله همدغسې جاري وساتي واخر دعوانا